الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. د حج تذکرې نه پس د قربانۍ تذکره وشوه. اوس د هغه میاشتې تذکره کیږي کومه میاشت چې په اسلامي میاشتو کې ټوله آخرنۍ میاشت ده او د دې افضلیت د نورو میاشتو په نسبت باندې زیات دی. په قرآن او احادیث کې د دې باره کې ډېر فضایل راځي. رب کریم د دې ذوالحجې په پیلنۍ 10 شپو باندې قسم خوري. الله تبارک و تعالی دا قسم د دې د عظمت او د برکاتو د وجې نه خوري چې د دې ورځو برکات ډېر زیات دي، د دې عظمت ډېر زیات دی. الله تعالی ته په دې ورځو باندې اعمال کول ډېر زیات محبوبه دي او ډېر زیات خوښ دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای وی الله تبارک و تعالی ته د دې ورځو اعمالونه ډیر زیات نږدې دي، ډیر خوښ دي. یو صحابي ورته وی اے د الله رسوله وی د جهاد نه هم حضور پاک ورته وی د جهاد نه هم خو مګر د هغه جهاد نه چې کله یو سړی خپل مال جان ولګوي سنګر ته لاړ شي او هلته شهید شي، وی د هغه مرتبه بیا د دې نه زیاته ده. دی له چې کم مقام دی 10 ورځو له الله تبارک و تعالی ورکړی دی نو هغې د حج د وجې نه ورکړی دی چې کم حجاج کرام هلته عبادت کوي نو عامو خلکو ته وایي چې تاسو د پاره هم په دې کې اجرونه دي، تاسو هم د دې نه خالي نه یې. چې هلته کم هغې اعمال کوي هغه شانتې اعمال که ته نشي کولی خیر دی د هغه اعمالو نخرې او پیښې وکړه. په بني اسرائیلو کې یو سړی و هغه به د حضرت موسی علیه السلام نخرې کولې. د موسی علیه السلام په شانتې عصا به یې اغستې وه، نخرې پیښې به یې کولې. د موسی علیه السلام ژبه انخطا هغه به هم داسې خبرې کولې. کله چې مړ شو نو الله تبارک و تعالی دا سړی وبخلو. نو موسی علیه السلام ورته یا رب وی عجیبه خدایي دی ده نو ته ډېر عجیبه رب یې زمونږ، ځکه د انسان د پاره بهانې ګورې، ته زمونږ هغه پروردګار یې چې په هر یو بنده ستا رحم وي. خو زه حیران په دې یم چې دا سړی ما پورې خندا کې تا جنت ته بوتلی دی، زما نخرې کې تا جنت ته بوتلی دی. وی موسی وی ځکه مې جنت ته بوتلو چې ستا پیښې او نخرې کولې. په دې خو مې وبخلو چې زما د پیغمبر ادای د نخرو پیښو په شکل کې کوله او ما ته دومره خوښه شوه چې مو وبخه. نو چې مونږ حج له نه شو تللی، ملګري نه دي تلي، څه په بل وطن کې دي، نو کم از کم هغه اعمال وکړو چې هغې باندې الله خوشحالېږي. کم حجاج کرام کې الله به مونږ نه راضي شي. د دې ډېر زیات فضایل راځي. یو خدا چې الله ډېر زیات په اعمالو په دې میاشت کې خوشحالېږي. دویم فضیلت دا دی چې یاره په دې کې یو ورځ راځي عرفې ورځ، پیلنۍ نوالې تر 9 ذوالحجې پورې چې روجې نیسي په دې ډېر اجر ملاویږي او خاص کر د عرفې د ورځې روژه په دې ډېر زیات اجر الله تبارک و تعالی ورکوي. بل حج شروع کیږي د 8 تاریخ نه 8 ذوالحجې نه، نو ځکه د دې فضیلت په دې بنیاد باندې زیات شو. یو بله خبره په دې کې اهم ده چې ایام تشریق چې په هغې کې تکبیرات ویلې کیږي نو هغه هم په دې ورځو کې دي. نو الله ته دا ورځې ډېرې زیاتې نږدې دي او اهم خبره چې موږ دپاره په دې کې وي عام ټول امت مسلمې دپاره د یو خوشحالۍ ورځ وي نو هغه 10 ذوالحجه د قربانۍ وي چې هغه هم په دې 10 ورځو کې راځي. نو ځکه د دې فضیلت د نورو په نسبتو باندې زیات دی. تنبیه الغافلین کې یو لوی حدیث دی، په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بعضې داسې ورځې دي چې الله تبارک و تعالی ته ډېرې زیاتې محبوبې دي. په هغه ورځو کې یو د جمعې ورځ ده. هغه ولې محبوبه ده چې په دې کې یو خاص وخت داسې راځي الله تبارک و تعالی په دې خاص وخت کې د بندګانو دعاګانې نه رد کوي. ګورئ
او هغه د دې وجې نه دې ته فضیلت ملو شوی دی. بله ورځ چې راځي نو هغه د عرفې ورځ ده. په دې ورځ باندې الله تعالی په مخلوقاتو باندې فخر کوي او فرشتو ته وایي وګوره زما بندګان چې تا وې مې پیدا کوه. سروالی بروالی ناستی سرتوره سر عرفات میدان کې نه ګرمي ګوري نه موسم حالات ته ګوري تندم پې لګېدلې ده څوک پیب لخبي دي څوک په څه حالت کې دي ما ته لاسونه اوچت کړي دي. وی زه د دې نه خوشحاله یم وی د دې ټولو بخښنه زه کوم. څومره لوی فضیلت شه. بل یو ورځ چې راځي نو هغه د وړوکي اختر ورځ دا هغه ورځ ده چې په دیم الله د مخلوقاتو ډېر شی ګناهونه معاف کوي. الله ته دا ورځې ډېرې زیاتې نږدې دي. علماو لیکلي دي چې کومه یو ورځ افضل ده د رمضان المبارک آخرنۍ عشره افضل ده او که د ذوالحجې ده لسمه نو علامه عیني رحمه الله په دې کې ډېر لوی تطبیق کړی دی. هغې ډېره ښکلې خبره کړې ده. وی پر ورځو کې ټولو کې بهترین ورځې د دې بدل نشته په پوره کال کې هغه د ذوالحجې 10 ورځې دي او په شپو کې چې د هغې بدل نشته د هغې مثل نشته نو هغه د رمضان المبارک آخرنۍ عشره کم 10 شپې دي. په دې ورځو کې چې کم سړی عبادت کوي او په دې آخرنۍ 10 ورځو د رمضان کې چې کم سړی عبادت کوي دا الله ته ډېر زیات نږدې دي. نو هغې په دې کې ډېر ښکلی تطبیق کړی دی. فقهاو یو مسله لیکلې ده که یو سړی وایي وي زه به په ټول ورځو کې په ټول کال کې به په هغه ورځ باندې روژه نیسم چې کم په ټول کال کې بهترینه ورځ ده نو که دې سړي د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوه نو د دا قسم کفاره او قسم یې مات شه. نو دا ورځ ټولو کې افضل ده. دا 10 ورځې ډېرې د عبادت ورځې دي په دې کې غفلت نه یې کول پکار. دا ګورې الله تبارک وتعالی د مخلوق ته یو پیکیج ورکوي. لږ لږ اعمال له انسان وي الله پې وله ډېر اجرونه ورکړي ځکه د امت او د دې قوم عمرونه کم دي. د نورو په نسبت هغه شانتې عبادات نشي کولی هغه شانتې جهاد نشي کولی هغه شانتې دینیاتو کې وخت نشي صرف کولی خو الله تبارک وتعالی په لږ وخت کې وله ډېر زیات اجرونه ورکړي. د عرفې په ورځ باندې روژه نیول په مشکات شریف کې هم حدیث دی ترمذي شریف کې هم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لیکفر السنة الماضیه والباقیه وی د مخکې او د وروستو یو کال د ګناهونه معاف شي. د 2 کالو د ګناهونو کفاره ګرځي. څومره لوی اجر دی په دې باندې. په بل یو حدیث کې راځي صیام یوم العرفة انی احتسب علی الله ان یکفر. حضور پاک فرمای وی زه الله تبارک وتعالی نه دا یقین ساتم چې کم سړی د عرفې روژه نیسي الله د مخکینی او د رستنی کال ګناهونه معاف کوي. په دې ورځ باندې الله تعالی د جهنم نه ډېر خلک راوکاږي او د جهنم نه الله تبارک وتعالی د خلکو بخنه کوي فیصله د مغفرت کوي. نو د عرفې ورځ ده او په یو روایت کې راځي وی شیطان په دې ورځ باندې ډېر زیات ذلیله وي ډېر زیات غوسه وي وی په نورو ورځو باندې نه وي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی یو هغه ورځ وه چې کم د بدر مقام و په هغې باندې شیطان ډېر زیات غوسه او ډېر زیات ذلیله شوی او یو د عرفې ورځ ده چې په دې کې دا ټول حجاج کرام دی ګوري نو هغې الله تبارک وتعالی بخښنه وکړي. نو دا شیطان ذلیله او رسوا شي چې یاره د دې ټولو بخښنه وشوه بیا که هغې په اعمالو کې ډېر زیات نیکوالی وي ډېر پکې خلوص وي د هغې د وجې نه د هغې د رشتهدارو که ډېر پکې خلوص وي د هغې د خاندانونو بخښنې الله تبارک وتعالی وکړي. نو شیطان وي زه خو هلاک شم ټول عمر مې په دې خلکو باندې محنت کړی دی چې جهنم ته ولېږم او الله د دې بخښنه وکړه. نو یو صحابي ته تپوس کوي حضرت په بدر کې څنګه دې ذلیله شوی وي په بدر کې داسې ذلیله و چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام راغه هغه زیړ پټکې والی و حضرت جبرائیل علیه السلام سره فرشتې وي شیطان ته ښکارېده او هلته مشرکین مردارېده وي دلته کې دې ذلیله شو وتښتېدو د غوسې نه. د مسلمانانو دپاره په دې کې مستحب اعمال دادي. په یو مشکات شریف کې حدیث دی کله چې یکم ذوالحجه شروع شي او کم سړی د قربانۍ کولو اراده کوي دله پکار دا دی چې دی ویښته نه کټ کوي نوکان دې نه کټ کوي. د دې وجه دا ده چې حجاج کرامو سره د مشابهت راشي هغې باندې هم د دې پابندیانې لګېدلې دي خو که د یو سړي چېرته نوک مات شي یا چېرته خراب وي نو خیر دی هغه په دې کې کټ کولی شي. دا مستحب عمل دی که یو انسان داسې وکړي. دویم خبره په دې کې دا ده چې الله تعالی رحم دې سړي ته متوجه شي او رحم په هغه حالت کې
باندې متوجه کی کله یو انسان الله ته متوجه وي چې الله نه غواړي الله نه سوال کوي الله ته یکسویو کی نو حجاج کرام خو الله نه غواړي نو د هغې نه خریو کی نو د الله رحم به ته متوجه شي. په دې کې یو اهم کار بل دی په دې آخرنۍ عشره کې په دې پیلنۍ د ذوالحجې عشره کې چې نهم ذوالحجې نه تر 14مې ذوالحجې پورې نهم ذوالحجې سحر مونځ نه والې تر 14مې ذوالحجې مازدیګر مونځه پورې تقریبا 14 مونځونه دي. په دې کې تکبیرات به خلق وي دې ته ایام تشریق ویل کېږي. تکبیرات داسې د دې فضایلو باره کې راځي سړی به دا متوسط انداز سره وي. کم سړی عاقل دی بالغ دی نو دله پکار دا د هر فرض مونځ نه پس دی دی په متوسط اواز باندې اواز دی لږ اوچت ساتي خو ډېرې چغې دې نه وي. کم سړي نه مونځ تلی وي جمع ترې نه تللی وي نو هغه سړی به د هغې نه پس تم دا وي او کم سړی قضایي مونځ راګرځوي فرض د هغې نه پس به هم دا وي. یو ځل داسې چل و چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام باندې امتحان راځي رب کریم ورته وی ای ابراهیم وی خپل زوی ما ته صدقه که قربان کراته که ده چې رب رانه دا خو نه دي غوښتي بیا به م څه وی رب خو موږ نه دا غوښتي دي چېرې یو زناور راته ذبحه که هغه ته وی زوی راله راکه زوی راله قربان کا وی زوی ما ته دلته حلال کا ورته وی الله وی چې څه ستا حکم وي. بیا ورته بچي ته وی بچی ورته وی ابا جان څه خوب دې کتلی دی رب طرف نه څه حکم دی په دې باندې عمل وکړه ته به ما صابرینو کې وموندې. حضرت اسماعیل علیه السلام ډېر زیات صابر و. کله چې بوځي نو پلار ورته وی بچی وی زه به تا څنګه ذبحه کوم نو ورته وی ابا جان وی لاسونه مې وتړه په سترګو پټۍ وتړه وی مخ مې لاندې کا هسې نه زما سترګې ستا سترګو سره مې لوژي ستا اراده کې خلل لا نه شي چې کله داسې عمل کوي زوی را پرزولی دی زوی په ځمکه دی چاړه پې راکاږي. په دې وخت کې حضرت جبرائیل علیه السلام لرې نه دا منظر ګوري او په دې وخت کې چې کله دا منظر یې وکتو هغه ویرېده هسې نه چېرته ذبح یې نه کي ځان سره یې ګډ راوستی دی او لرې نه اواز کي الله اکبر الله اکبر. کله حضرت ابراهیم علیه السلام خبر شو چې یاره دې کې خو یو پیغام راځي ماله نو هغه ورته وایي لا اله الا الله الله اکبر. هغه وی د الله طرف نه څه مدد راغی. نو په دې وخت کې بیا حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله دا منظر ګوري نو په دې وخت کې وایي الله اکبر ولله الحمد. الله ته دا تکبیرات دومره زیات خوښ شو چې په مسلمانانو باندې تکبیرات دا د فرض کړل واجب یې کړل چې تاسو په دې ورځو کې دا تکبیرات وایې نو الله تبارک وتعالی به تاسو له په دې باندې ډېر زیات اجرونه درکوي. نو د 9 ذوالحجې د سحر مونځ نه دا په ښځو باندې دي او په سړو باندې دي. ښځو لا په مزه اواز باندې دي تر 14مې ذوالحجې مازدیګر پورې. ګورې نور کله خو داسې اعمال سړی نشي کولی دا د اعمالو یو روټین جوړ کې په دې کې څه تلاوت پکې وکړي څه ذکر اذکار پکې وي نوافل پکې وکړي الله نه وغواړي دا 10 ورځې دي که 10 ورځې روژه نیوی شي ښه خیر دی خو که نشي نیوی 9 ذوالحجه خو روژه ونیسه چې د 2 کالو ګناهونه دې معاف کېږي څومره لوی اجر پې میلاویږي. الله تعالی دې موږ د دې اعمالو نه مالامال وګرځوي او د دې روز و برکات ثمرات الله په موږ باندې را نازل کړي.